PDM چې څونه پاټۍ وي نو هغوی به دا خبره کوله چې موږ PTI ماینس کوو او دا خبره هم پکې کېده چې مړه دا سیټ خو یې موږ له راکړی دی دا د PTI به داسې لګې دي چې دوی خپل کمپینونه کوي او خواري کوي خو انشاءالله چې هغه چا وي چې دا سیټونه یې موږ له راکړي دي نو دا څه الهام پتا نه و شوی دغه سیټ چې کوم دغه سیټونه چې کوم دا د دې عوامو په لاسو کې وو دا د عوامو په وټو الحمدلله چې څونه د زنځیر کړۍ تاسو ته اچولې وې تاسو راپاڅېدئ او هغه ټولې کړۍ هم ماتې کړې هغه هم وشلولې او انشاءالله د پاکستان تحریک انصاف چې څونه کینډیډیټ وو په ډسټرکټ چارسده کې نو هغه تاسو ټول په جمع کامیاب کړي دي الحمدلله نو دغه شان دی په هغه سلسله کې موږ تاسو له راغلي یو چې کوم د تحصیل د ناظم اعلی د میر سیټ نه استعفا ورکړی شوې وه نو په هغې کې د جمهوریت دا یو حسن دی چې هره پارټي به خپل کینډیډیټ ودرېږي د هرې پارټۍ دا حق دی نو دغه شانتې موږ هم د پاکستان تحریک انصاف مشرانو نامینټ کړي یو په دې موقع تاسو ته ودرولي یو موږ یې ټکټ راکړی دی نو انشاءالله دا انکور دا پښتو دا غیرت پر ازه کوي که نه نو انشاءالله 28 اپریل سبا نه بل سبا چې کوم الیکشن دی نو دا هم دا ضمني الیکشن دی ته ویل کېږي کله چې جنرال الیکشن وي نو تاسو ته پته ده چې په ټول پاکستان کې په ټولو صوبو کې په ټولو ډسټرکټو کې او دا الیکشن یو ماحول جوړي هر سړی په دې جوش په دې جذبه کې چې انشاءالله زه به ووټ له ځان په خپله پولینګ سټیشن ته رسوم که د چا څه ګاډۍ که چا څه موټرسایکل وي که نه خلک لارې ته وځي او پردي ګاډۍ ته خېږي خو ځان پولینګ سټیشن ته رسوي او هغه خپل ووټ چې د چا ته ازلوي چا ته یې رایي هغه ته یې استعمالوي خو دا په ډسټرکټ چارسده کې یو د تحصیل د میر الیکشن دی نو انشاءالله زه تاسو نه دا امید ساتم او دا مبارکباد هم درکوم چې دا تاسو د کاندیدات پښتانه په کوم غیرت په کومه پښتو په کوم عزت په دې شپه کې راولئ او موږ د ناسې او موږ د نور عزت راکړو نو انشاءالله د نن نه دا سیټ تاسو ګټلی دی نو انشاءالله دا تاسو چې کوم مشران امزولي کشران دلته موږ ته مخامخ موږ څه په سټیج ناستې نو الحمدلله دا تاسو د یو خاندان مالک یې په تاسو پکې شاته پوره خاندانونه دي نو انشاءالله موږ څه باقي دونه ټیم نشته دی خو تاسو چې له دې ځینه لاړ شئ نو په خپلو کورونو کې په خپل کلي کې په خپلو حجرو کې په خپلو جوماتونو کې به دا خبره کوئ چې زموږ دا ووټ دا بیا د پاکستان تحریک انصاف دی د عمران خان دی او زموږ د کینډیډیټ دی او زموږ د خو الحمدلله چې کله موږ نه د بیټ نښه واخېسته نو موږ الله تعالی خالد خان هم داسې نښه راکړه او موږ هم الله تعالی میلو کړه چې دا زموږ د پښتنو د کور د نغري د حجرې او د پټي نښه ده انشاءالله دا خو ستاسو نه غلطېږي نه تاسو ته دا ښکاره نښه ده انشاءالله د اتوار په ورځ سهار وختي دا کوم مشران امزولي کشران چې ما ته مخامخ ناست دي دا به د ټولو نه مخکې راوځي او دا خپل قیمتي دا خپله قیمتي رایه دا به په پولینګ سټیشن کې استعمالوي او د چینل په حق کې به استعمالوي داسې به راته خوښه ده که نه نو انشاءالله چې دا تاسو استعمال کوئ نو تاسو به راوځئ چې زموږ کوم وروڼه بایګان زموږ دوستان دا په پټو کې دي په کورونو کې دي په دوکانونو کې دي په لارو کې دي نو دا به تاسو ګاډو ته چوټوئ او دا به پولینګ سټیشن ته رسوئ او دا خپل قیمتي او چې څنګه استعمال کړی دی نو داسې به هغوی ته ووایئ چې دا خپل قیمتي وټ به د چینک په حق کې استعمال کوئ او چینک په سټمپ ولګوئ او انشاءالله بل یو امید هم دله موږ ساتو چې دغه شان دی زموږ کومې خویندې دي کومې زموږ میندې دي نو د هغوی دا وټ هم ډېر زیات قیمتي دی چې زموږ د استادو وټ قیمتي دی دغه شان د هغوی دا وټ قیمتي دی نو انشاءالله زموږ په کور کې که مشر وي
کمزوري د کشري د ټول یو کس ته به دا ډیوټي تاسو حواله کوئ چې زموږ دا خویندې میندې به وباسئ دا به پولینګ سټیشن ته رسوئ او د هغوی دا قیمتي هغوی به په دې پرې کوئ چې دا به د چینک په حق کې استعمالوئ نو انشاءالله ستاسو قیمتي ډېر زه نور نالم خو زه به دومره ووایم چې تاسو زموږ نه ډېر زیات عزت راکړو الله تعالی مو عزتمن کا الله تعالی مو خوشحاله و آباد لرئ ډېره ډېره مهرباني والسلام